د ذل سواد د پاره ده ذل سواد د پاره ده په ذل سواد کې بیا په بعضی تحصیل کې چرته کې روپۍ دو اونچ نیچ راشي نور د ټول سواد د پاره ده ذل سواد د پاره ده د هغه د کلام اتروړ غبرال مټلتان د هغه سر نراخ لتر اخکته ټوټل سواد چې کوم د ټوټل سواد د پاره دا مسله ده چې ګوري اوله دا خبر زده کوي چې په دې مخلوقاتو کې الله مختلف قسم خلق پیدا کړی دي چاته مال سیوا ور کړی دي چاته درمیانه ور کړی دي چاته لګ ور کړی دي چاته بیا نارمل ور کړی پوښوي نو مختلف خلق دي مختلف قسم خلق دي مختلف درجو والا خلق دي مختلف مال والا خلق دي مختلف حیثیت والا خلق دي نو لہذا دای د وجنا سرسایی هم مختلف انداز کې مختلف چې کوم نه مقدار کې فرض دي اولنې سړی هغه دی چې هغه اعلی مالدار سړی دی وسوت والا سړی هغه باندې شریعت کې د یو صدقۃ الفطر چې کوم دی صدقۃ الفطر سوره 1800 روپۍ دی دا حساب د کجورو دی د کجورو په اعتبار سره مالدار سړی به زکات ورکړي مالدار سړی به سکی د کجورو په حساب باندې به سرسایا او صدقۃ الفطر به ورکړي نو په دې اعتبار باندې د کجورو چې کوم دی هغه حساب سره 1800 روپۍ فی کس راځي د دې نه پس دویم نمبر سړی دی چې هغه الله مال دولت وساته ډیر ورکړي دی خو لیکن دی اورنې سړی نه لږ کم دی اولنې سړی نه مال دولت کې لږ کم دی نو دې د پاره شریعت کې هغه کشمش دی وس کې چوته ویل کېږي وس کې نه دی وس کې نو د وس کو په اعتبار باندې 1440 روپۍ دی سوار لسوا سلويخ روپۍ فی کس دا صدقۃ الفطر دی او دا سرسایه دا به یو کس په سکی د یو کس د طرف نه به ورکول کېږي 1440 او دریم نمبر چې کوم دی هغه د غنمو دی د سره د غنمو د غنم چوته ویل کېږي د غنمو په اعتبار باندې دا دریم د معاشره کې دریم نمبر کس دی نو د غنمو په اعتبار باندې 144-45 روپۍ راځي 144-45 روپۍ راځي ٹھیک شو نو دا کس به 144 یا 45 روپۍ به ورکړي د غنمو په اعتبار باندې ٹھیک ده او بل چې کوم دی وربشو په اعتبار باندې وربشو په هغه اعتبار باندې 324-25 روپۍ راځي 324 راځي او بیا د وړو په اعتبار باندې 150 روپۍ سرسایه ده موجوده عام جنرال سرسایه چې کم ده هغه تاسو واوریدل کنه 1800 مالدار هاي مالدار لیول سړي د پاره 1440 نارمل مالدار سړي د پاره پوښوي بیا د دینه چې کم ده غنمو دانو چې کم حساب ده 145-44 بیا د وربشو ده 324-25 بیا د اړو چې کم ده آټا د اړو چې کم حساب ده نو هغه 150 بلکې 46 روپۍ دي د بازار د ریټ په اعتبار 46 روپۍ دي خو لیکن موږ احتیاطاً 50 روپۍ مقرر کړی ٹھیک ده نو لہذا سرسایه چې کوم ده جنرال او عام سرسایه چې کوم ده خلک چې کوم ته پوښتنه کوي عام مسلمانانو د پاره نارینه او زنانو د پاره هغه ماشومانو لوی د پاره سرسایه 150 روپۍ سکالي مقرر شي ده ٹھیک شو دغه 20/4/2022 سرسایه 20/4/2022 چې کوم سرسایه ده هغه سو شو امیر صاحب 100 نه دا جنرال عام سرسایه چې کوم ده 150 روپۍ سرسایه شو ٹھیک شو عام جنرال سرسایه او صدقۃ الفطر چې کوم ده هغه 150 روپۍ شو ٹھیک ده ٹھیک ده صحیح ده دویمه مسله چې آیا صدقۃ الفطر سرسایه دا به کوم خلکو نه ورکې او صدقۃ الفطر دا کم ځایونو کې تر لګول نشي ګورئ دا جماعت په آبادی کې صدقۃ الفطر ته نشي لګولې جماعت په آبادی کې د لارې په جوړولو کې د کوهي په وستلو کې
قبرستان ته د کڼتار د تا وهلونه شپول د جوړولونه نور چې کوم رفاعي کارونه دي هغې نه دا په هغې کې ته نشي استعمالولی ښه سرسایه لنډه خبره ده سرسایه به ته رااخلې دا پیسې به رااخلې یو فقیر مسکین او عاملین چې کوم هغه رقاب دي غلامان او دغه شان قرضدارې فی سبیل الله د الله دین والا خلک او مسافر دا به دوی له ورکې او دوی به د دې مالک جوړې ټیک شو نو د دې د وجه نه مدرسې په تعمیر کې د مدرسې په لایټ وغیره په یو څه کې قرآن مجید اخیستل دی باندې په یو دغه کې چې کوم دی ته دا پیسې نشي لګولی دا به دې غریب له ورکې ټیک دی صاحب دا به دې له ورکې دا به دې له رسې دغه رنګې یو سړی دی هغه نابالغ ماشوم له به دا سرسایه نه ورکې غریب دی مسکین دی فقیر دی خو لیکن سره نابالغ دی نابالغ له به دا سرسایه نه ورکې ښه دا به نه ورکې ځکه د دې ضایع کېدلو خطره ده دغه رنګې دا صدقة الفطر چې کوم دی صدقة الفطر دا یو قرضدار دی یو سړی قرضدار دی ته لاړ شې هغه ما دکاندار پسې چې هلکه ستا په فلانکي باندې 100 روپۍ دي هغوی زما 10,000 روپۍ دي یا 2,000 روپۍ دي ته ورته وایې چې دا صدقة الفطر سرسایه واخله او هغې دا قرضه کړ که نو دا سر صدقه او صدقة الفطر سرسایه دا نه کېږي ښه دا به دې قرضداري له رسې دې به مالک جوړی دې به دا پیسې قبضه کوي د هغې نه وروسته په خپله به ورکوي ټیک ده دغه رنګې دې سره نور داسې کپړې اخیستل پیزار اخیستل غریبانانو کې تقسیمول دا نشي کولی خاصې به دا نشي کولی ټیک ده دغه رنګې صدقة الفطر سرسایه امام له ورکول او دا حق د امام ګڼل دا نشته ناروا دي فتاوا دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 2 صفحه نمبر 328 فتاوا دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 2 صفحه نمبر 328 آج تک کیا لکلی دی کہ یہ سرسایہ امام کا حق نہیں ہے امام کا حق نہیں ہے اگر امام مستحق ہو تو امام کو دینا چاہیے اگر امام مسکین ہے یا غریب ہے یا کیا ہے والغارمین یا اس پر کسی کا قرضہ ہو تو پھر اسی صورت میں آپ اپنے مسجد کے امام کو دے سکتے ہیں لہذا د دې د وجې نه چې یاره زموږ مولوي صاحب دی خفه به شي یا مولوي صاحب اعلان وکړي چې سرسایه به ماله راکوئ نو دا ظلم دی دا انتهایي جهالت دی په دې معاشره کې لہذا دا رسم و رواج ختم کړئ ښه ګورې په محله کې به یو غریب جاړي الله یو غریب او فقیر او یتیم او مسکین نه به پیزار وي اختر کې نه به کپړې وي هیڅ به یې نه او دی به دا شی ټول راغونډ کړي ماښام نه به نعتونه شروع کړي او چاچی سرسایه راوړل نو دا به یو دا به اسمان ته به خیجئ او عرش ته به خیجئ عجیبه خلق دی یاره ځکه خو الله وایي که نه وان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل الله وایي ډېر پیران او مولیان د خلکو مالونه ډېر په غلطو طریقو وخوړل سړیه نو لہذا بهرحال که ګورئ جنرل مسله دا ده که چېرې امام غریب ہو فقیر ہو مسکین ہو قرضدار ہو هر چا د خپل د امام پته لګي که نه یاره بیا وله ورکولی شي خو دا د امام حق نه دی ګوره دا د غریب او د مسکین او د فقیر حق دی تاسو ته قرآن سورت توبه آیت نمبر وګوره یو کم اویا کې 59 یو کم شپیتم کې 59 کې وګورئ هلته کې سورت توبہ آیت نمبر 59 کی گورے کہ امام نو مانگستے ہیں ٹھیک ہے حتی فقیر مسکین غریب فی سبیل اللہ او غارمین وغیرہ ذکر کری دی نو لہذا ددید وجنا دغه شانتی صدقة الفطر چکم دے صدقة الفطر روجی ختمی دلو سرا یو سڑے دے اگا روجے کی چکم دے او واقعات حدیثات وغیرہ داسې پیښ شو چې هغه ورکول له جوړ نه شو یا فی الوقت هغې سره و نه دې باندې واجب و خو فی الحال ته سره نه و روژه لاړ اختر تیر شو اوس به څه کوي لہذا دا اختر نه وروسته هم په ده باندې واجب دي دې به دا صدقة الفطر او دا سرسایه به ورکوي لہذا روجې ختمېدلو سره سرسایه دته نه معاف کېږي ښه سرسایه دته نه معاف کېږي ها صدقة الفطر په کم وخت کې ورکول
حدیث کې راځي بهتر او افضل خبره دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صدقه الاختر د مانځنه مخکې ورکول پکار دي. نو موجوده دور چې کومې تقاضې دي